أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. مخکې تمهید ذکر شو دی نعمت تا وصلی الله رب العالمین اغه نعمت ذکر کړي چې ستاسو نیکه حضرت آدم علیه السلام می مسجود الیه د ملائکو ګرځولیو. د هغه نه لوی لوی ملائکو مخکې ته پیدا وو، خو هغه ټولو ته مې ویل چې آدم علیه السلام ته سجده ولګوه. نو الله وایي وإذ او کله چې قلنا ویل مونږه للملائکتی ملائکو ته اسجدو سجده وکئ تاسو لآدم آدم علیه السلام ته یا په طرف د آدم علیه السلام فسجدو نو هغه ټولو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونکړه شیطان ونکړه ابا هغه انکار وکړه واستکبر او ځان یې غټ وګاڼه تکبر یې وکړه وکان من الکافرین او دی د کافرانو نه په علم د الله تعالی کې د الله په علم کې د کافرانو نو دا شیطان ابلیس. دلته په ظاهر یو اشکال لازی یو سوال پیدا کیږي چې د آیت نه خدا معلومه شوه چې الله د سجدې کولو حکم صرف ملائکو ته کړی او چون کې شیطان ابلیس دا خود جناتو نو د پیریانو نو ځکه قرآن کریم بل ځای الله وایي کان من الجن دا شیطان د پیریانو نو د جناتو نو. نو چې کله الله حکم هغه ته نه دی کړی نو انکار د کمې خبرې نه انکار یې څنګه وکړه؟ نو جواب دا دی چې قرآن کریم یو ځای کې اجمال بیان کړی نو بل ځای کې د هغې تفصیلي. قرآن بعضې د بعضې تفسیر کوي بعضې د بعضې وضاحت کوي. دلته صرف د ملائکو د سجدی بیان شوی دی. سورت اعراف آیت نمبر 12 کې 12 نمبر آیت د سورت اعراف کې الله رب العالمین د شیطان ته د حکم کولو ذکر هم کړی دی. لکه هلته الله وایي یا ابلیس ما منعک الا تسجد اذ امرتک، ای ابلیسه شیطانه ما منعکا څه شي ته منع کړی وي الله تسجد د سجدې کولو نه چې تا سجده ولې ونه کړله اذ امرتو کله چې ما ته حکم وکړه د سجدې کولو نه څه شي منع کړی وي. نو اذ امرتوک نه معلومه شوه الله وایي کله چې ما ته حکم وکړه پته ولګېده چې شیطان ابلیس هغه ته هم حکم شوی د سجدې کولو خو هغه انکار وکړه. او بیا په قرآن کریم کې په 7 سورتونو کې الله رب العالمین دا واقعه د آدم علیه السلام او د شیطان ذکر کړل. د مختلفو مقاصدو دپاره هر ځای جدا جدا مقصد دی. الله وایي ټولو ملائکو سجده وکړه په غونډه باندې فسجد الملائکة کلهم اجمعون او شیطان ابلیس لعین ونه کړه. الله رب العالمین تی تپوس وکړه شیطان ته ولې سجده ونه کړه؟ نو هغه یوه خبره دا وکړه وی انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، الله زه د نه غوره یم تا زه د اور نه پیدا کړی یم او دا د خاورې نه پیدا کړی دی. دویمه خبره دا وکړله وی اسجد لمن خلقت طینا، زه هغه چاته سجده وکړم چې تا د خاورې نه پیدا کړی دی. او درېیمه خبره دا وکړه ارأیتک هذا الذي کرمت، دا هغه کس دی چې دله تا په ما باندې غوره والی ورکه زما نه دې غوره ګرځولی دی، دا زما نه په څه باندې غوره دی؟ بیا په دې آیات کې الله رب العالمین دا ویل چې سجده وکئ آدم علیه السلام ته. د الله رب العالمین نه بغیر بل چاته سجده خو جایز نه ده، نو ولې آدم علیه السلام ته د سجدې حکم وشو؟ نو یو جواب دا دی
چې دا آدم علیه السلام ته نه وه بلکې په طرف د آدم علیه السلام باندې وه. لکه څنګه چې موږ هم مونځ کوو نو سجده او مونځ موږ کعبې ته نه کوو، سجده الله ته کوو خو په طرف د کعبې باندې کوو، په طرف د بیت الله شریف باندې کوو. نو دغه شان دا په دې وخت کې د ملائکو دپاره او د شیطان دپاره یو قبله الله وګرځوله. او دویم جواب دا دی چې آدم علیه السلام ته بعینه سجده وکړي، دا حکم د الله و. نو هغه ټیم کې د الله دغه حکم و چې د آدم علیه السلام ته سجده وکړي، او اوس دا حکم دی چې د الله رب العالمین نه ما سوا بل چاته سجده مه لګوئ. دا خو د الله رب العالمین حکم دی چې څنګه یې کوي د الله اختیار دی. او الله وایي دا شیطان ابلیس دا د کافرانو نه په علم د الله تعالی کې، وکانه فی علم الله من الکافرین، دا په علم د الله کې د کافرو نه و. او دغه شان بعضې وایي سواره من الکافرین، کانه په معنی سواره سره، سواره من الکافرین دی د کافرانو نه وګرځېد په دغه ټیم کې. بیا په دې کې دا خبره بعضې کوي وایي یاره ابلیس شیطان لعین دا د ملائکو استازو، دا خبره غلطه ده، دروغ دي. حسن بصری رحمه الله فرمای وقاتل الله اقواما يزعمون ان ابلیس کان من الملائکه والله تعالی یقول کان من الجن. و الله تعالی دی هغه قوم هلاک کی او تباه دي کی چې هغوی دا ګمان کوي چې ابلیس شیطان دا د ملائکو د جنس نه و. ځکه الله تعالی خو وایي چې کان من الجن، سورة کاف 50 نمبر آیات کې الله رب العالمین دا ویل دی. وقلنا او ویل مونږه یا آدمو اے آدم علیه السلام اسکن اوسیگا انت ته وزوجک او ستا بیبی الجنت په جنت کې، وزوجک الجنت او ستا بیبی په جنت کې، وکلا او خورئ تاسو دواړه منها د دینا رغدن فراخا حیثو چرته چې شئتما خوښوي ستاسو د دواړو، ولا تقربا او مه نږدې کیږئ تاسو دواړه هذه الشجرة دې ونې ته فتکونا ګنې شئ به تاسو دواړه من الظالمین د زیاتي کوونکو نه، د خپل ځان د نقصان کوونکو نه، د خپلې مرتبې د کمی کوونکو نه. الله رب العالمین آدم علیه السلام او حوا رضی الله تعالی عنها ته ویل چې تاسو د جنت کې اوسیږئ او پراخه خورئ، خو یو پابندي پې ولګوله چې دې ونې ته به نه نږدې کیږئ. د دې ونې نه مراد کومه ونه وه؟ بعضې وایي د انګور ونه وه، کورو، بعضې وایي انځرو، او بعضې وایي کجوره وه، بعضې پکې وایي بادامو، او بعضې وایي املوکو، او بعضې وایي د غنم بوټی و. د اختلاف پکې ځکه شوی دی چې نه په قرآن کریم کې د دې ونې تعیین شوی دی او نه په احادیثو کې. که دې کې راغلی وی خو بیا اختلاف نه و، خو دې کې نشته. نو دې نه دا هم پته ولګېده چې د دې ونې پوره علم د الله تعالی سره دی، او دا ضروري نه دی د دې معلومول. که ضروري وی د دین څه حصه وی نو الله په خپله بیان کړی وی چې پلانکۍ ونه ده، خو الله بیان نه کړه نو ضرورت ورته نشته دی. فازلهما پس اخویول دی دواړو لره الشیطانو شیطان عنها د دغه ځاینه فاخرجهما نو راویستلې دا دواړه مما د هغه څه نه کانا چې و دا دواړه فیه فاغې کې. وقلنا او ویل منګه اهبتو چې کوشئ تاسو بعضکم ځینې ستاسو لبعضین د ځینو دپاره عدون دشمنان دي، ولکم او ستاسو دپاره فی الارض په ځمکه کې مستقر ځای د اوسېدو دی، ومتاع او لږه فایده ده الی حین تر یو وخته پورې. دا وسوسه څنګه وانو یا مخامخ ورته وسوسه واچوله، قسمونه ورته وکړه، یا دروازې ته راوغوښتل، یا په وتو کې وسوسه واچوله، یا بعضې وایي د مار په شکل باندې لاړو، بعضې وایي خپل تابعدار یې ولیږل.
خو لنډه خبره داره چې د دې معلومولو ته هم ضرورت نشته، خو بس وسوسه وه وایچوله ورته او قسمونه یې وکړه، د الله په نوم یې قسم وکړه، نو دې وجې نه آدم علیه السلام وی کېدی شي صحیح وایي. او بله وجه دا وه چې آدم علیه السلام ته چې کومه ونه وښودلی شوه نو هغه ویل کېدی شي د قیوه ونه د دې نه منه راغلي، او د دې ونې چې کوم نور اقسام دي نو د هغې نه به منه نه راغلي، حالانکې د ټولو قسم نه منه راغلې وه، د دې ونې چې څومره جنسونه دي د هغې نه منه راغلی وه. نو آدم علیه السلام هغه ونه وخوړله. بیا دا ګناه د آدم علیه السلام نه وه، دا ګناه نه ده، ځکه ګناه هلی چې کله سړی یو کار قصدن عمدن وکړي، په هیره باندې یو کار وشي نو هغې ته ګناه نه ویلی کېږي. لکه رمضان المبارک دی، د انسان روجه دی او په دې کې په هیره باندې چا اوبه وڅښلې، روټۍ وخوړله، نو ګناهګار نه دی، ځکه په هیره باندې دي. او که چېرته قصدن عمدن یو انسان خوراک وکړي، څښاک وکړي، نو غټ ګناهګار دی. آدم علیه السلام نوم دا خبره بالکل یره شوې وه چې زه الله منع کړی یم د دې ونې نه. دلیل په دې باندې سورت طه آیت نمبر 115 دی، 115. بیا دا سوال لازي چې ګناهګار نه و نو الله رب العالمین د جنت نه ولې راویسته؟ نو د دې جواب دا دی چې د دې ونې اثر دا و چې بیا تاسو به جنت کې نشئ پاتې کېدی، که دا ونه تاسو وخوړه نو جنت کې نشئ پاتې کېدی، اثر یې دا و. او د دې مثال داسې دی لکه د زهرو نه ډک بوتل پروت دی، یو انسان پې ګمان وکړه چېرې دا چېرته څه دوایي ده، زهر نه دي، نو په غلطۍ کې وڅښه، د انسان د زهرو په نیت خو نه دی څکلی، نو څوک داسې نشي ویلی چېرې دا سړی دی اوس په کار ده چې مړ نه وی، ځکه ده خو قصدن عمدن دا زهر ونه څکل، بلکې هېر شوي و ته په یره باندې، و هغه ګمان وکړه د بل څه شي په دې باندې چې دا به کیدی شي څه دوایي، څه بل څه شربت به وي، خو نه، د دې زهرو اثر دا دی چې د انسان په دې سره مري. نور ګناهګار بالکل نه دی، ځکه چې د قصدن عمدن نه دي څکلي. د آیاتونو ترجمه بیا واورئ. وایز او کله چې قلنا وویل منګه للملائکة ملائکو ته اسجدو سجده وکئ لآدم آدم علیه السلام ته، یا په طرف د آدم علیه السلام، فسجدو نو هغه ټولو سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس شیطان ونه کړه، ابا انکار یې وکړه، واستکبره او ځان یې غټ وګاڼه، تکبر یې وکړه، وکانه او دی من الکافرین د کافرانو نه، یا شو دی د کافرانو نه. وقلنا او ویل منګه یا آدمو ای آدمه اسکن اوسیږه انت ته وزوجک الجنت او ستا بیبي په جنت کې، وکلا اخری تاسو دواړه منها د دینه رغدن فراخه، حیثو چرته چې شئتما خوښوي ستاسو، ولا تقربا او منځدې کېږئ هذه شجرته دې ونې ته، فتکونا ګنې شئ به تاسو دواړه من الظالمین د زیاتي کوونکو نه، یا د خپلې مرتبې د کمی کوونکو نه، د خپل ځان د نقصان کوونکو نه. فازلهما الشیطانو پس اخویول دې دواړو لره شیطان، عنها د دینه، فاخرجهما نو راویستلې دا دواړه مما د هغه څه نه، کانا چې و دا دواړه فی په هغې کې، وقلنا او ویل منګه اهبتو چې کوز شئ تاسو، بعضکم ځینې ستاسو به لبعضین د ځینو دپاره، عدون دشمنانی، ولکم او ستاسو دپاره فی الارض په ځمکه کې، مستقر ځای د اوسېدو دی، ومتاع او لږه فایده ده، الی حین تر څه وخته پورې. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب الیک.